نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای من تواضع لله رفعه الله. چا چې عجزی اختیار کړه الله تعالی به دغه مرتبه دغه عزت دا به اوچت کی. ومن تکبر وضعه الله. چا چې لوی وکړه تکبر وکړو نو الله تعالی به یې ذلیل کی او رسوا به کی. په مقدس مکه باندې الله تعالی داسې خلک هم پیدا کړي چې الله ولې لوی لوی بادشاهیانې ورکړي. په قرآن کې د هغې مثالونه ډېر زیات موجود دي. خو یو څو مثالونه به زه تاسو مخې ته پیش کړم. یو فرعون و چې الله د دې ټولې دنیا بادشاهت هغه له الله ورکړی و. په هغه د خدای دعوه وکړه ویې چې انا ربکم العالی، زه ستاسو لوی رب یم. نو الله تعالی هغه راونیو په دریاب کې ډوب کړ. نمرودو دا دعوه کړې وه چې زه مړینګ کولی شم او ژوندي کولی شم. نو الله تعالی د هغه دماغو ته ماشې نه راباسو، الله د هغه په وجه مردار کړو. کنعان دا د نوح علیه السلام زوی و. نوح علیه السلام خپل بچي ته وایي یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین. ای بچیا زمون سره ملګری شه او دې کشتۍ ته راوخېږه او د کافرانو نه مه کېږه. نو هغه وویل چې زه به د دې دریاب د دې اوبو نه به لږ سایډ ته شم، غره طرف ته به پناه واخلم، ښایي چې زه به د دې چپو د دې اوبو نه بچ شم. وحال بینهما الموج فکان من المغرقین. الله تعالی په هغه باندې دا چپې راتاو کړې او الله په هغې کې ډوب کړو. قارون چې الله ولا هر قسمه خزانه ورکړې وه، دنیا مالونه ولا ورکړي وو، هر شی ورته الله مهیا کړی و. خو هغه چونکې تکبر وکړو، لویي وکړه، نو الله تعالی د هغه تکبر په وجه باندې په ځمکه کې ننباسو. په قرآن مجید کې یو بل مثال د عادیانو د سمودیانو مثال چې الله تعالی هغه له دومره طاقت ورکړی و چې هغه په غرونو کې خپل کورونه جوړول، غرونه به یې تراشل، ډېر مضبوط خلک وو. خو هغه د خپل سرکشۍ په وجه، د تکبر په وجه باندې الله تعالی په هغې باندې عذاب راوستو. هغه طاقتور خلک هغه الله هلاک کړل او تباه یې کړل. دا ډېر مثالونه په قرآن کې موجود دي چې کوم خلک تکبر کوي نو الله تعالی هغې له باقاعده سزا ورکوي. ځکه دا تکبر او لویوالی صفت دا د الله تعالی دی. نو اوس چې کوم خلک په دې وخت کې څوک تکبر کوي وایي چې زه یم او بل څوک نه، بل مسلمان ته سپک ګوري او خپل ځان په خلکو باندې چت حسابوي لکه دی داسې ده لکه دی د الوهیت دعوه کوي. ځکه لویوالی دا د الله صفت دی. اوس یو بنده د لویوالی د ځان دپاره ثابتوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث قدسی دی، الکبریاء ردای، دا لویوالی دا زما صادر دی، الله تعالی وایي. او کوم خلک چې دا صادر ځان ته راکاږي ما سره جګړه کوي، دا لویوالی د ځان دپاره ثابتوي، نو الله وایي کببته فی جهنم، زه به یې جهنم ته پړ مخې وراچوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دام فرمایي چې د کم سړي په زړه کې د رویې د دانې په مقدار باندې تکبر یې نه الله به جنت ته نه داخلي. دومره سخت وعیدونه په قرآن کې راغلي چې الله تعالی لا یحب المتکبرین. الله نه خوښوي تکبر کوونکي. چې کوم خلک تکبر کوي، لویوالی کوي، نو دا چرته الله نه خوښوي. د دې د تکبر د بچاو دپاره مختلف علاجونه دي، خو د ټولو نه بهترین علاج مونږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ښودلی دی چې تاسو په خپل منځ کې سلام دا عام کوئ. که څوک پیژنئ او که نه پیژنئ تاسو سلام کې وړاندېوالی وکئ. دا د تکبر نه د بچاو دپاره بهترین علاج دی. تاسو به د هر قسم تکبر نه به بچ شئ. نو الله تعالی دې مونږ د هر قسم تکبر نه، د لویوالي نه الله مونږ بچ وساتي. او الله دې په مونږ کې عجزي، انکساري، خاکساري دا دې الله په مونږ کې پیدا کړي.